خپل ماشومان مې داخلولو کوشش کوم. ماله چېرته پلار بوټان نه دي اغوستي، جامې را نه دي اغوستي، پنسل نه دی اغوستی. ماشاءالله دا اداره مخکې مو ډېره ښه روانه وه. زموږ په دې سکول کې صرف چای روټۍ نه میلاوي. چې کله صدیق هډمار صاحب په 2020 کې دې سکول ته راغلی موږ شروع کړې ده. زه د هغه خپلو ملګرو شکریه ادا کوم. زما سره پنسل نه و، زما سره کاپي نه و، زما سره کتاب نه و. دره کې دا د ټولو نه غټ پرایمري سکول دی او د ټولو نه زوړ سکول دی. سلامونه او احترامات ګرانو قدرمنو کتونکو، زموږ نننی پروګرام د یو داسې سرکاري سکول په حوالې سره دی چېرته نه چې د علاقې ډېرو خلکو زده کړې کړي دي او نن د ملک او د قوم خدمت لپاره د افسرۍ په کرسۍ ناست دي. هغه وخت کې تعلیم حاصلول ډېر ګران و، خو بیا هم دغه خلکو محنت کړی دی او خپل ژوند ښه په خوشحالۍ سره تېروي. نن سبا په دې سکول کې څه روان دي، د هر څه به تاسو ته هم په ننني پروګرام کې ښودلی کېږي. زموږ سره اوسئ. دا دی د سوات کوکارۍ پرایمري سکول چې د نن نه 40 کاله مخکې په 1978 کې جوړ شوی و او هغه وخت دلته صرف 2 کچه کمرې وې، خو د وخت تېرېدو سره سره د ماشومانو تعداد هم سیوا کېدو او کمرې هم ورته سیوا کړی شوې او اوس د ټولې ادارې یعنې د 19 سکولونو سنټر دی. د کمرو تعداد 1500 او د ماشومانو تعداد یې 1550 ته رسېدلی دی. زه مخکې په پرایویټ سکول کې مونږ ته به یې هلته پنسل به فری نه راکوو، مونږ له به یې په پیسو راکوو، شارپنر به یې په پیسو راکوو، جامې په پیسو. هلته مونږ ته هر شی فری میلاویږي. زموږ په دې سکول کې صرف چای روټۍ نه میلاویږي، نور مونږ ته ټوپۍ، شارپنر، پنسل، جامې، بوټان هر څه میلاویږي. زه چې کله هم د دې سکول ته راغلی یم ما ته د هېڅ شي کمی نشتي. ماله چېرته پلار بوټان نه دي اغوستي، جامې را نه دي اغوستي، پنسل نه دی اغوستی. زه چې کله هم راغلی یم ما ته دلته پنسل میلاویږي، ربړ شارپنر میلاویږي، کامپي میلاویږي، بوټان میلاویږي. مونږ چې څه ضرورت دی هغه مونږ له استاد صاحب پوره کوي. خپل ماشومان مې داخلولو کوشش کوو. دلته چې کله رالم د دې سټاف مې چې کوم ول د استادان مې ول ډېر زیات خوشحاله شوم، ډېر زیات مطمئن شوم په دې منې چې داسې زموږ په KPK کې داسې قابلیت او داسې هغه ما نه و لیدلي چې کوم په دې ځای کې ماته میلاو شو. ما سره ما دا بچي به خپل بازار ته بوځم، دیو له بچي نه مې روانم، خو هغه ماته تر هر شي پورې د شارپنر چې کوم دی، پین شو، پنسل شو، سره د کاپیانو نه ما د هر څه میلو شو او هغو ماته ډېر غټ عزت راکړ. نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. نو ماشاءالله دا اداره مخکې مو ډېره ښه روانه وه، خو چونکې زما چې کوم توقعات وو، زما چې کوم ارمان و، نو هغه زما په وخت کې نه پوره کېده او هغه ارمان چې کوم دی هغه اوس پوره شوی دی. هغه ارمان دا و چې یاره بهترین ټیلنټ ټیچران، ینګ ټیچران دي، ماشاءالله الله پاک دې ادارې ته نصیب کړي دي او هغه ټیچران چې کوم دي نو هغه ډېر زیات محنت کوي او ډېره زیاته خواري کوي. په دې سکول کې ټولو ماشومانو ته پنسل، ربړ، شارپنر او هر قسمه کاپیانې د ډېر مخکې نه بالکل فری میلاویږي، خو د تېرو 2 کالو راځي دوی ته د سکول بیگ، د سکول جامې او د بوټانو ورکولو سلسله هم روانه ده. ډېره مننه صمد خان. څنګه چې تاسو وی چې موږ ماشومانانو له کاپي، ربړ، شارپنر وغیره ورکوو، دا سلسله چې کله صدیق هډمار صاحب په 2020 کې دې سکول ته راغلی موږ شروع کړې ده. خو موږ کاپي، ربړ، شارپنر چې کوم دی دا موږ په شمار نه ورکوو، دا موږ بې شماره ماشومانو له ورکوو. بیا د دې سره سره موږ بوټان، جامې او کوټونه ورکوو. نو د هغې ترتیب زموږ دا دی چې کله جمع شروع شي نو موږ بوټان او کوټونه ورکوو. په لومړني سټپ کې موږ هغه ماشومانو له ورکوو چې کم یتیمانان دي. بیا په دویمه سټپ کې موږ هغه ماشومانانو له ورکوو چې کم نه استاد خپل مطمئن او تکړه د هغه کاپي مکملي، نور هغه کار کوي، هغه ماشومانو له ورکوو. بیا په آخره مرحله کې موږ هغه ماشومانو له ورکوو چې د هغوی 100% حاضري اټینډنس د هغوی مکملي او سکول ته په شوق سره راځي، دغې ماشومانو له ورکوو. بیا چې کله زموږ نوی سیشن شروع شي د KG ماشومانو، هغوی ته موږ کپړې ورکوو فری. چېرته چې په نن سباني وخت کې د یو کس تعلیمي احراجات پوره کول ډېر ګران شوي دي. حکومت د خپل طرفه ماشومانو ته ځای، معلم، کتابونه او نور د ناستې پاستې سهولتونه ورکړي دي، خو د دې نه علاوه جامې، پیزار، پنسلې، ربړونه، شارپنرې، کاپیانې او د سکول بیګونه د مشر استاد له طرفه ټولو ماشومانو ته بې درېغه ورکولی کېږي. زه د هغه خپلو ملګرو شکریه ادا کوم چې هغه زما سره په دې سکول کې ډېره مرسته کوي. هغې ما ته بار بار ټلیفون هم کوي، بار بار ویناګانې هم کوي، که څه ضرورت انشاءالله تعالی هم به ستاسو ضرورت پوره کوو. کله چې زه دې سکول ته په 2020 کې رالم، د یو کلاس ابزرویشن ما کوو، په کلاس کې ماشوم خپل کافي نه لیکلی، ما یې بچی ته ونه لیکې، وی زما پلار
وفات دی او ما د کاپۍ اغوستو څوک نشته. ما د هغې وخت نه عهد وکړو چې د ټولو ماشومانان چې څومره یتیمانان دي هغه به زه په خپله طریقه باندې انشاءالله تعالی سرته رسوم. د هغه یتیم دعا دومره اثر وکړو چې نن سبا مونږ د هغه وخت نه ما کاپي پنسل ربړ شارپنر شروع کړو. د هغې سره سره پکې بیا ما په یو کال دوه مخکې ما پکې جامې شروع کړې. کپړې چې مونږ ورکړې د کپړو سره سره بیا مونږ الله تعالی دومره زمونږ هغه پروګرام مخ په وړاندې بوتللی کړو چې هغې سره مونږ د الحمدلله بیګونه هم شروع کړو. د هغې سره مونږ نه چې کله د جمع شروع کېږي هغې ته مونږ بوټان هم شروع کوو. نو زما خپل بله نظریه دا ده چې زمونږ دا سکول چې کوم دی دا سنټر سکول دی او په دې کې زما سره ګیر چاپېره اوله ساتله سکولونه نور دي. زه انشاءالله تعالی امید درم نه کوم او د خپلو ملګرو ته یو پیغام ورکوم که دا پیغام دې زما سره جاري وساتي داسې نور شتمن ملګري زما سره په دې کې مرسته نور هم وکړي او دا اشتره سره خپله مرسته سیوا کړي. نو انشاءالله تعالی امید درم نه کوم چې په دې ثابتو سکولونو کې چې دې ټولو ته به د دې خپلو شتمنو ملګرو په وساتت سره دې ټولو ته به زه کاپي او د هر قسمه سامان رسوم. د دې تعلیمي ادارې مشران چې کله هم د سکول په وزټ راځي نو د دې سکول د ماشومانو سره سره د اساتذه کرامو د حاضرۍ او د دوی د کوششونو ستاینه کوي ولې چې دوی خپل تعلیمي معیار او د ماشومانو هر قسمه ضرورت ډېر په ښه طریقې سره پوره کوي. زمونږ په دې سنټر کې داسې یو سکول دی چې په دې کې څوک دا باندې نشي کولی چې یاره تا پرون کار ولې نه کړی چې هغه ماشوم وایي چې د ما سره پنسل نه و زما سره کاپي نه و د ما سره کتاب نه و. نو دې سکول کې د دې هډ ماسټر صاحب او د دې علاقې چې کم باشعوره او مخیر حضرات دي د هغوی په مدد سره دیو دا یو پروګرام شروع کړی دی چې د سکول یو بچی چې دی هغه بغیر بیگ بغیر پیزار بغیر یونیفارم بغیر سټیشنری او بغیر پنسل کاپي کتاب هغه پاتې نشي. نو زه د دې سکول د ټولو استادانو چې کم د دې سکول هډ ماسټر صاحب سره د دې علاقې چې کم باشعوره او تعلیم یافته خلک دی د هغوی شکریا ادا کوم او هغوی ته دا پیغام ورکول غواړم چې دا سرکاري سکول دی د دې دروازې د هر سړي دپاره کولاو دي. دې دره کې دا د ټولو نه غټ پرایمري سکول دی او د ټولو نه زوړ سکول دی او دلته ډېر غټ طالب علمانو تعداد هم ډېر زیات دی چونکې دا د ګورنمنټ هایر سکول سیکنډري کوکاري دا د فیډینګ سکول دی مطلب د دې نه موږ ته واړه بیا په شپږم کې راځي نو یقینا چې هغه واړه ښه کافي په دې ټوله دره کې چې څومره سکول دي چې موږ د هغې کمپیریزن وکړو نو د دې واړه ډېر زیات د سبق سره سره په نورو سرګرمیانو کې هم هغه ډېر زیات ښه کارکردګۍ لري او د هغې ګټه وجه دا ده چې دلته ډېر وخت الحمدلله ډېر زیات کمیټډ سټاف دی او د هغې سره سره اوس چې کوم د دې مشر دی هیډ دی نو هغه هم ډېر زیات مخلص انسان دی چې هغه د تعلیم سره سره د دې وړو چې کوم بنیادي ضرورتونه دي د هغې د پوره کولو انتهایي کوشش کوي. د کوکارۍ پرایمري سکول چې د ډېرو سکولونو لپاره یو ماډل جوړ شوی دی که څوک شتمن خلک د دوی د دې کاوشونو نه مطمئنه وي او د دوی سره څه قسمه مدد کول غواړي نو په سکرین لیکل شوي نمبرو باندې د سکول استادانو سره رابطې کولی شئ. قابلان تجربه کار او محنتي استادان چې ډېر په اعلی طریقې سره ماشومانو ته ښودنې کوي او بل طرف ته د دوی ټول ضروریات د پنسل کاپۍ نه تر جامو بوټان پورې پوره کوي. نو زموږ شتمن ملګرو ته هم پکار دي چې په دې کار خیر کې د دوی سره مرسته وکړي او دا سلسله جاري وساتي چې په دې علاقه کې څوک هم بې تعلیمه پاتې نه شي. امید لرم چې زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې خپل ورور سمدانیون ته اجازت راکوئ. په لوی الله مسپارم د الله په امان.